ډېر غلط کار دی. زما په خیال آغاز نه دی وخت پورې غلط کار دی. اول د افغانانو راوستل غلط کار و، بغیر سند، بغیر پاسپورټ، هغه وخت د جنگ دپاره د خپل ذاتي مفاد دپاره د افغانانو راوستل چې هغه وخت کې ولی خان بابا دې چغې والې چې مه راځئ خپل وطن چاته مه پرېږدئ. خو خیر رالل دلته استعمال کړل، هغه هم غلط و. دا چې په کم شکل بیا استعمال شو چې هغه نه بیا مجاهد جوړ شو او د مجاهد مهاجر نه مجاهد شو، مجاهد نه بیا طالب شو، طالب نه ورو سړی لاړ اوس خو فتنه خوارج دی کو فتنه هندوستان شو. نو زه دا ګڼم چې اول خو دا شیز هم د دې لکه دا کیل چې کوم شوی دی ډېر کنده کیل شوی دی، خو په دې کیل کې پښتون قوم، افغان قوم کو هغه د سیمې هر اړخ ته پروت دی، هغې ته ډېر لوی تاوان ورسېده. بیا په خصوصي توګه د افغانستان خلکو ته ځکه چې د هغې کډوالی د 500 کالو نه او دا اوس چې کوم منګینو نو دی کې خو داسې خلک دي چې هغه پیدا شوي هم دلته دي، بوډاګان هم دلته شو، ودونه هم دلته کړي دي، ژوندونه یې دلته تېر کړي دي، نه د هغې شو نه د دې شو. ډېر د افسوس خبره ده چې جنگ د چاو راوستی چاو فایدې ته چا اوچته کړې او تاوان اول هم زمونږ اوس هم زمونږ دی او سبا به هم زمونږ دي. او زما په سوچ دې دپاره زه منم چې پکار نه دی چې ایلیګل امیګرنټس دې وي، خو دا ایلیګل امیګرنټس راتښتېدلي نه دي، دا تا راوستي دي. دې ته تا دلته څېرې اچولې، دې ته تا لارې وکړه چې راځئ زم ساتم. په دې باندې دلته ارباو ډالر راغلي دي، افغان کمیشنریټ کیدی شي اوسه پورې چلی. نو لہذا دا ټول نظام بیا چې وګورو نو ډېر د افسوس خبره ده. یو سوال د افغانستان تعلقاتو باندې دا یو بل سوال هم ته جي د دوه ورځو سټیټمنټ چې موږ ګورو سهیل افریدي د وزیر اعلی خیبر